السلام نه پهلا او د قرآن کریم نه پهلا تورات هم نازل شوی، زبور هم نازل شوی، انجیل هم نازل شوی، صحیفې هم نازل شوي. خو صاحب کتاب پیغمبر پسې کتاب نه دی راغلی. تورات د موسی کلیم الله پسې راغلی نه دی. الله موسی کلیم الله ته فرمایي موسی د کوه تور ته راشه، د تور غونډۍ د تور غر ته راشه، هلته به تا د تورات عیسی روح الله ته الله فرمایي ته خپله عبادت خانه کې کښېنه، تا پسې تورات انجیل به نه درځي. عیسی روح الله علیه السلام ته الله فرمایي عیسی ته خپله عبادت خانه کې کښېنه، تاله به انجیل په خپله عبادت خانه کې ملایي. حضرت داود خلیفۃ الله ته الله رب العزت فرمایي داود ته خپله عبادت خانه کې کښېنه، تا ته به زبور عبادت خانه کې ملاوي. اور قرآن کریم امتیازي شان او خصوصیت دا دی چې الله حضور ته دا نه دي فرمایي چې ته یا مکه کې کښېنه یا مدینه کې کښېنه یا غار سور کې کښېنه یا غار حرا کې کښېنه. نه، تعالی قرآن در کوم داسې نه که چېرته چې حضور علیه السلام تللی قرآن کریم هلته د حضور علیه السلام پسې راغلی. دا د قرآن کریم امتیازي شان دی. د قرآن کریم امتیازات خو ډېر دي. یو امتیاز د دغه امتیازاتو نه دا دی چې قرآن کریم کې الله رب العزت د ټول کائنات علوم راجمع کړي. څه شي؟ د ټول کائنات علوم څه شي؟ خبره خو مشکل نه ده، ګرانه خو نه ده. دا ټول کائنات ته نه وباسئ، ټول علوم ووایي. قرآن کریم کې الله رب العزت ټول علوم راجمع کړي. څه شی؟ څه شی راجمع کړي؟ هغه بهر ولا نه وي. څه شی راجمع کړي؟ قرآن کریم کې الله رب العزت ټول علوم راجمع کړي. تورات کې علم شته خو ټول علم نه، زبور کې علم شته خو ټول علم نه، انجیل کې علم شته خو ټول علم نه. الله فرمایي تبیانا لكل شیء. قرآن کریم کې ټول علم، بعضې وضاحتا بعضې اشارتا، بعضې علم قرآن کریم کې د بعضې شی علم تفصیل سره بیان شوی او د بعضې شی علم طرف ته قرآن کریم اشاره کوي. خو ټول علوم الله په قرآن کریم کې بیان کړي. تبیانا لكل شیء. تورات نازل دی ټول علوم تورات کې نه، زبور نازل دی ټول علوم زبور کې نه، انجیل نازل دی ټول علوم انجیل کې نه، بلکې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما ته د تورات په ځای باندې سورت مائده راکړې شي، ما ته د انجیل په ځای باندې سورت فاتحه راکړې شي او ما ته د زبور